الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وأنزل الفرقان وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق سر درود شریف و اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د حمزاډیر د کلی سره تعلق لرونکو اور د غیر چاپیرنا راغلی زما خوږو ملګرو علماء کرام اور طلباء کرام، ډیر عظیم الشان بابرکت اور مزیدار مجلس دے. اول بنوی چې تعلق د الله د کتاب سره دی. د کم سیز تعلق چې د عزتمن سیز سره وي هغه عمره د هغه سیز مرتبه وي. معشوم سړی چې په مجلس کې خبرې کوي بس داغه عمره مقامی معشوم دې بس لګیا دی، رختیا به هم وي، دروغ به هم وي، ټیک به هم وي، غلط به هم وي. بیا چې نوجوانان په مجلس کې خبرې کوي نو بس خلک وایي ځوان دی، د خولې او د مټو زور زیات دی، جذبات پې غالي دي، ډیره توجه مه ورکوئ. کله چې شادي شده سړي خبرې کوي د هغې ځان له مقام وي، او کله چې سپینګیری مشر د تجربو والا سړی خبرې کوي ټول خلک متوجه شي وي دا مشران دي. خلق وای د دې خبره د کانی کرخی، خلق وای دی تجربه لري، خلق وای دا د حالاتو نه وتی دي. کلام الملوک ملوک الکلامی، د بادشاہ خبرې غټی دي ځکه بادشاہ غټ سړی وي. نو د دې مجلس تعلق د الله د کتاب سره ده. دې کې د یو مسلمان شک نشتا چې په مخ د ځمکه د اسمان نه لاندې د ځمکې نه پاسه دین عظیم شان ښایسته مجلس به بللی. اور بیا حافظ قرآن د الله کتاب د الف لام میم نه شروع کو اور تر والناس پورې رو رسو و فخر د اسلام تا و شکست د غیر مذهب تا چې زمونږ د مذهب داسې ماشومان چې د الف لام میم نه د مذهب کتاب شروع کی په والناس په ولاړه باندې اوري. دنیا کې چې څومره لاو او قانون دي، څومره خلق چې د څومره مذهبو فالورز دي، داسې مذهب نشي ښودلی چې د الف نه تر یا هغې ته خپل کتاب په یاد یاد وي. دا مقام که ملاو دی نو دا مذهب اسلام ته ملاو دی. اور بیا څومره د خوشحالی خبره ده چې ټول قرآن یې واورو او محلې والا د مسلمانانو وروڼو انتهایی توجه سره واورېدو. یقین وکړه چې ګران کار دی، دې کې شک ونه کې چې څه دی ګران کار دی. او په دې خبره هم مطمئن شي چې دا آسان دی، دا دننه مینه پرته ده، دننه دی روح او دی سپیرټس کې یو طاقت پروت دی. د هغه طاقت په زور دا قرآن روزي. سړی لیونی دی د قرآن حافظ دی، اور عوام لیونی دی د الله د دین پتنګان دی په ځان نه پوهېږي. سیر اعلام النبلا کې علامہ ذهبی رحمت الله علیه یو واقعا نقل کړی ده.
مولانا اشرف علی تانوی صاحب د دیوبندی مکتب فکر علماو کې ډېر تیز قلم والا عالم تیر شوی دی، د علما طلبه یې پیژني. هغه په اردو کې په خطباتو کې لیکلي دي چې دا لیلا یو ځل راغله اوبه یې د ارټ نه وړلې. پخواني دور باندې مشرانو ته یاد وي دا کویان خو نه وو، د ارټونو نه به خلکو اوبه وړلې او دا رنګ ګودرې وې، خو حیا ډېره زیاته وه. غټې غټې ښځې به وې، په لار به ګرځېدې، د چا مجال دی که چا بد کتل. حیا وه، غیرت و انسانیت و. اوس خو الله گواه دی د 5 کالو د جنکو عزتونه د نوجوانانو نه محفوظ پاتې نه دي. ښه خبردار خلک یې د نټ په سترګې ګوري. نو دی لیلا ځان سره منګې راواغسته او مجنون ته आवाज وکړو، وي دا ارټ تاو کا منګې ډکوم اوبه وړم. بس خو مجنون او د لیلا د عشق او د مینه د هغه زړه ته ورننوتې وه. هغه سر ښکته کو، په لرګي ته اړم ورکو، ارټ تاوول یې شروع کړل. چې منګې ډک شو نو لیلا وی چې څه به درته چغې واهم چې بس یې کا، خو زه خپله به ستړي شي بس غلې به ودرېږي کلاره. هغه لاړه کور ته، مازدیګر یې منګې ډک کور ته وړو. په بله ورځ چې سحر شوه بیا یې غوښتل چې یاره منګې بیا راډک کم. چې وی کتل مجنون هغسې لګیا دی او ارټ تاوهي ټول پټې مجنون اوبه کړی دی. لیلا دوباره منګې ډک کو، ورته وی باس. مجنون داسې ودرېدو، وی ولې منګې ډک شو؟ لیلا ورته وی و ظالمه ته د خپلې مینې د زور نه څه خبرې؟ ته خو عشق مبتلا یې 40 غنټې تېرې شوی، بېګا ماسپښین نه تللی وم، اوس سحر د شپه دې منځ کې روڼ کړله. هغه وایي ما خو وی چې ما لا شروع هم نه ده کړی. وجه دا ده چې زړه کې دننه مینه وه. نو عرض دا دی د حافظ قرآن منګې ډېر مخکې ډک شوي وي، خو د الله د کتاب په عشق داسې مبتلا وي چې هغه پوهېږي نه، هغه ته پته نه لګي. هغه به وایي چې زما تنده به علاماتېږي چې د الف لام سره مې په جام خوله کېښودو چې والناس ته ورسم نو زما دا تنده به ماتېږي. او عوام هم په دې تم وي چې د الله کتاب تر څو ختم شوی نه دی نو بس کوو به نه. او بیا دا میاش الله رب العالمین ته ډېره خوښه میاش ده. حافظ ابن کثیر صاحب وایي څنګه چې یعقوب علیه السلام ته په خپلو 12 زامنو کې یوسف علیه السلام زیات محبوب و، دقسې الله ته په 12 میاشتو کې میاشت رمضان محبوبه ده. اور ډېره د کمال نکته کوي، ډېره د کار خبره کوي. وایي ټول کال دا خلک خپلې دنیا د پاره منډې او ترړې وخي، یو کال ټول کال منډې او ترړې د دنیا د پاره وخي. دا یو ورځ د دې د خپل رب سره دا یو میاش ملاقات دی چې ای ربه سحر نواله تر ماښامه پورې به زما خوله جرنده وي چې هني ټیم زه تا ته لبیک او حاضر یم. دا هغه الله سره د مینې او د محبت د تعلق یو نسبت دی. اور بیا دې میاشتې ته لږ سوچ وکړو چې عزت به څه میلاو دی. دا یو اهمه نکته ده، خو مسلمان به پې ډېر کم خبري. 12 میاشتې دي د کال که نه، د میاشت د رمضان ته عزت ولې میلاو دی؟ مین پوینټس دې کې څه دی؟ اهمه نکته په دې باب کې څه ده؟ ولې دې میاشتې ته دومره عزت میلاو دی؟ قرآن دا مضمون ډېر ښکلی ذکر کړی دی. الله وایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. میاشت د رمضان ته چې عزت میلاو دی په دې وجه میلاو دی انزل فيه القرآن چې په دې میاشت کې د قرآن د نازلېدو افتتاح او شروع الله کړی. نو د دې میاشتې تعلق د الله کتاب سره راغلی دی، اصل مقام د الله د کتاب دی. د میاشت چې دا عزت الله ورکړی دی، اصل نکته دا ده چې د دې میاشت تعلق د الله د کتاب سره راغلی دی. اورونو دا د الله کتاب، دا د انقلاب کتاب دی، دا د ژوند لپاره یو مستقل لا او قانون دی، او د مسلمان لپاره اصل اگزامپل، اصل آئیډیل او نمونه او مثال هغه دا د الله کتاب دی.
او د چا تعلق چې د الله د کتاب سره راغلی دی الله هغه سړي ته لوی مقام ورکړی دی. کپڑا خو عامه کپڑا ده کنه جی چې خراب شي ډیران ته خلک ولي کنه ولي، خو چې کله د دې کپړې نه د قران د پاره کڅوړه جوړه شو کمیس چې ورته وایي، بیا چې خلک قران خولي اول کپڑا خولي که قران خولي اول هغه کپڑا که زړه شي په یو دیوال کې محفوظ کی دي خو سوځي نه ناله ته نه ورځي، وای د دې تعلق د الله کتاب سره راغلی دی. مشرانو کاغذ چې اخبار وګوري او 3 ورځې په تیر شي ایکسپایر کاغذ کې بیا کباب والا او د تنور روټو والا رپ استعمالي کنه استعمالي، وای د دې کاغذ ټیم ختم دی. خو کوم کاغذ چې د الله د کتاب د لپاره استعمال شي کټه می ختم هم شي بیا یم سو ډیران ته ورځي، ولی دا عام کاغذ نه دی زما مهربان، د دې تعلق د الله کتاب سره راغلی دی. عام لرګي دی چې زوړ شي ویني اوخري خلک اوس وځي، خو د کم لرګي نه چې د قران لپاره ریل او ټیپای جوړ شي څوک دې ته تیار دی چې باغ ریل باندې د پاسه خپو واړي، څوک به دې ته تیار شي چې هغه ریل په قران هغه په ور کې اوس وځي، دې ته به څوک تیار نشي. وجه دا ده چې د دې تعلق د الله کتاب سره راغلی دی. فرشتي زمره زیات دي بیت المعمور کې فرشتي دي چې یو ځل یو فرشتي د طواف په دوران کې د الله تسبیح وکړه بیا چې د دې فرشتي نمبر راځي نو قیامت براغلی. دومره زیاتې فرشتي دي د الله. خو په دې ټولو فرشتو کې د ټولو نه لوی مقام کمې فرشتي ته ملاو دي څوک ویلی شي؟ ټول وایي کمې فرشتي ته جبريل علیہ السلام تا. دې ټولو فرشتو کې جبريل علیہ السلام ته لوی مقام ولې ملاو دی؟ هغه جبريل دا د الله کتاب نازل کړی دی او دنیا ته راوړلی دی. فإنه نزله على قلبك بإذن الله. خارونه ډیر دي مکه او مدینه ته په تمامو خارونو کې عزت ملاو دی. ولې ملاو دی؟ د مکه او د مدینه تعلق د الله کتاب سره راغلی دی. انبیا ډیر دي او د کم کم نبی د کردار به تذکرہ کوي. د دعوت په میدان کو سیدنا نوح علیہ السلام ګوره نو ټول مبلغین ورته حیران دي. او د جهاد په میدان کو سیدنا موسی علیہ السلام ګوره نو ټول مجاهدین ورته حیران دي. او که د سخت او د انقلاب په نظر سیدنا ابراهیم علیہ السلام ته ګوره نو نن هم داغه ورته دنګل او ته دنیا ګوته په خوله ده. لیکن په دې ټولو انبیاو کې آقا نامدار جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته ټولو نه لوی شان ملاو دی. ولې ملاو دی؟ تعلق د الله د کتاب سره راغلی دی. نو اے خلقا د چا تعلق چې د الله کتاب سره راغلی دی کپڑې ته عزت ورکړي، کاغذ ته عزت ورکړي، لرګي ته عزت ورکړي. او زما د کلین شو والا مسلمان رورا، اے زما د دین نه باغی ورورا، اے د کلمې ویونکي یا مسلمانا ستا تعلق چې د رب کلام سره راغی الله به تعالی عزت درکړي کنه به درکړي؟ ضرور به درکړي. او قرآن دی خبری طرف ته ډیره توجه ورکړي چې اے مسلمانه په دې کتاب د الله باندې رضا شه. الله فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اے خلق د الله په کتاب باندې او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په نبی جوړېدو باندې تاسو ټول له خوشحالي پکار ده. نو بیا میاشت د رمضان دا اور حدیث کی راضی رسول اللہ مبارک فرمائل صحابہ کرام تا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چاچی د رمضان المبارک روجی اونی سنے ایمانا واحتسابا ایمان او احساس ورسرو. حدیث کے محمد مصطفیٰ فرمائی غفر له ما تقدم من ذنبی د ټول کال گناہونه ورته الله د رمضان پر روزو معاف کړي. ډیره د خوشاله خبره ده. اور حدیث د داری قطنی ذکر کړی دی. اصل کې دا روایت مسند بازار کې دی اور طبرانی هم ذکر کړی دی. هغه وایي چې د فرشتو د الله رب العالمین نه تپوس وکړو
چې اے ربا دنیا کې د هر ګناه موقع انسانانو ته موجود ده. که زنا ده نو انسان کې دننه خپله یو سپیکر لګېدلی دی، زنا طرف ته کشش ورکوي. که غیبت دی نو غوږونه یې خوښوي، که بدکارۍ ته کتل دي نو سترګې هم لبیک وایي او حاضرې دي. هر ګناه ته ماحول جوړ دی. اے ربا دا خلک خو به جنت ته لاړ نه شي، ټول به جهنم ته لاړ شي. رب العالمین ورته فرمایي دې دپاره ما یو داسې میاشت مقرر کړې ده چې هغې ته میاشت د رمضان وایي. ټول کال چې دي هر نمونه نافرمانۍ کړي، خو چې په دې میاشت کې د یو رب ته ودرېدو، یو رب ته یې د شپې یو اوښکه وتلله، الله رب العالمین فرمایي غفرت لک فلا ابالي. ټولو ګناهونو باندې دې زه د عفو قلم راکاږم، څوک په کائنات کې زما نه د تپوس کولو والا نشته. ډیره د خوشحالۍ خبره ده. غفرت لک فلا ابالي. الله وایي چې کله د رمضان میاشت راشي او یو سړي دا عزم وکړو چې روژې به نیسم، نو حدیث صحیح کې راځي الله رب العالمین فرشتو ته وایي د ده د عملنامې دا زوړ رجسټر ختم کړي. نوې رالی زما او زما د بنده ځان له جدا ګپ شپ شروع شو. زما او د ده خپل تعلق د دې کې ستاسو څه کار نشته. بس زما دپاره د حلاله غوښه بند کړه، حلال خوراکونه بند کړل، تمام حلال خوراکونه بند کړو چې ماښام زما د کور نه د الله اکبر اواز راوچتېږي، زما په نوم باندې به دې خوراک شروع کړي. بس الله فرمایي د ده نوي حساب کتاب ما سره شروع شو چې روژه تېره شي بیا انسان په ګناهونو کې مبتلا مبتلا مبتلا. بیا چې میاشت د رمضان راشي الله فرمایي زما بندګان نن ما سره روغه کړي، نن ما سره صلح کوي. او قانون په روغ او په صلح کې دا دی چې زړې خبرې ير تیر او باقي روزګار. نو دا ډېره د خوشحالۍ میاشت ده. اور حدیث کې راځي امام مسلم رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی چې الله رب العالمین فرمایي، اور دا حدیث قدسی دی. حدیث قدسی دی ته وایي چې الله ډایرک پیغمبر علیه السلام ته فرمایي، منځ کې واسطه د جبریل نی. نو الله فرمای الصوم لی وانا اجزی به. وی روزه زما لپاره ده او د دې بدله به هم زه په خپل لاس په خپله د خپلو بندګانو ته ورکوم. اور یو روایت داسې دی الصوم لی وانا اجزا به، روزه زما لپاره ده او د دې بدله زه په خپله یم. الله فرمایي زه به د روزهدارو ته ووایم چې ستاسو هره خبره داسې ده لکه زما چې ده، څه چې غواړئ په قیامت کې په جنت کې نو وغواړئ. دا جنتیان به ورته وایي یا رب العالمینا روژې مو ستا دپاره نیولي دي، فرمایش مو دا دی چې رب ستا دیدار لیدل غواړو، ستا دیدار کتل غواړو. نو حدیث د ترمذي کې راځي لومبې به د الله دیدار په امت کې هغه خلک کوي چا چې د رمضان د روژو اهتمام کړی دی. نو څومره د خوشحالۍ خبره وي چې د رب دیدار کو، د رب دیدار کو. اور یو ناشنا نقطه، یو ډیره خوندوره خبره او یو ډیره بهترینه خبره ورسره حافظ ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه کړې ده. هغه وایي الله رب العالمین به د روزهدارو ته وفرمایي چې تاسو به همیشه د ماښام په بانګ باندې روژه ماتوله. ای روزهدارو نن راشئ، نن زما په دیدار باندې روژه ماته کړئ. نو د الله دیدار به جنتیانو ته او روزهدارو ته ملو شي. ورونو عرض دا دی چې دا قرآن د عقیدې او د عمل د اصلاح کتاب دی. الله دې زموږ ستاسو د عقیدې او د عمل اصلاح په دې کتاب وکړي. قرآن د انقلاب کتاب دی. ځمکه د عربو تاریخ وګورئ ورونو، دا تعلیم یافته پړه هوا طبقه ناسته ده. نن سبا خو خبره ډېره اسانه شوې ده، گوگل کې او په سرچ کې چې خبره ورکې نو شی او تاو راتاو شي او تا ته پورا ډیټیل او ایکسپلینیشن درکړي چې خبره په دې اندازه کې ده، دې کې دا اقوال دي، دا ضعیفه ده، کمزوري ده، داسې ده او داسې نه ده. تاریخ چې په گوگل کې هم ورکې نو د عربو په سرزمین کې علما وایي په لار باندې به یو ښځه روانه وه. تاریخ د ابن عساکر دریم جلد کې دا خبره ذکر کړې ده. اور پلار برا روانه و نو یو تجربه کار سړي به ووي چې دا کومه ښځه را روانه ده د دې په خېټه چې کوم حمل دی دا به الک وي جینۍ نه ده، ګرځېدو نه یې داسې معلومیږي. بل سړي به وینا د دې حمل د الک نه دی دا د جینۍ دی.
دریم براغه توره به رو باسله د خېټې په منځ به وویله روس به پته ولګي چې په دې خمر باندې هلک دی او که چینی ده. ظلم دې حد ته رسېدلی و. یو سړي به د بل نه اوښ مخکې اوبه کو، اس به یې مخکې اوبه کو. متنبي د دې علماو طلباو یو کتاب دی، هغې کې دیوانو کې اشعار راځي. 40 کاله په دې خبره فتنه چلېدلې ده او 3.5 زره کپرې په دې کې الوتې دي چې د زمونږ د نمبر نه مخکې خپل اس اوبه کړی دی. داسې حد ته د هغې قوم ظلم رسېدلی و. باران چې به نه کېدو د ژوندي غویي د پتون نه به یې غوښه راپرې کړه، هغه به لتې والې. خلکو به وی الله به په ده ورحمیږي، نو چې په ده باران وکړي نو په موږ به هم باران وشي. داسې ظلم و. د هغه ځای د ظلم نقشه البدایه والنهایه کې حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کوي، وی د هغه وخت د دې وخت د څلورو خپو لیوه او شرمخ او د هغه وخت انسان یو برابر و. د دې وخت د څلورو خپو شرمخ او لیوه او د هغه وخت انسان دا یو برابر و. قرآن د هغه خلکو تذکره کوي. الله وایي غوږونه ګوري، سترګې ګوري، لاس پې ګوري، خو اولئک کالانعام بل هم اضل. دا سرونه د انسانانو دي، نور په بې حیایۍ او په جبر کې دا د بدترینو لیوګانو شرمهانو نه هم وتلي دي. هغه ځمکه باندې چې چا په هغې مشري کول نه غوښتل، الله په عربو کې یو ځوان پیدا کو، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. او زوام د کائنات ذره ذره دی د محمد مصطفی د حسن جمال نه قربان شي. ډیر لوی شخصیت او د اسلام یو ډیر عظیم لیډر تیر شوی دی. هغه ته الله رب العالمین فرمایل یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے ځان په کمبل کې راغونډون کیا، اے جالا جوړون کیا، اے بے انتہا محنت کون کیا، قم پاسا فانذر او دا قوم دا الله دا عذاب نو يروا. او لنبے مسئلہ چی کلا کینو دا ودوایا وربک فکبر. اے عربو اے عجمو اے جہان والو، کائنات کی دا اللہ رب العالمین برابر، دا اللہ رب العالمین نا اچت ذات پا کائنات کی ول نشتا. وربک فکبر دا رب لوی دی قوم تا بیان کا. پیغمبر علیہ السلام تا چکل دا الفاظ ویلی شو، دا اللہ پا حبیب باندے تبر آلا. او حدیث تا بخاری کی راضی رسول اللہ مبارک فرمائی کئی یتردہ من رؤوس شواہق الجبال. زړه خو مې وایي چې د دې بره غر نه ښکته راورغړې، دا راورغړېدل به ګران نه وي، خو دې عربو ته ودرېدل او دا د شرک نه منع کول او خالص د رب په توحید باندې ودرول، ای رب دا خو ډېر ګران کار دی. خدیجه رضی الله تعالی عنها په زنانو کې لومبۍ د تبلیغ ذمہ داری ادا کړه. اور دا خدیجه رضی الله تعالی عنها دا الله حبیب ځان سره راوځي کو او صلی ورته ورکړه. اے محمد مصطفی همت مبیلا، تا ہمیشہ دا غریب پر سر لا سے ہدے، تا ہمیشہ دا مظلوم ملگرتیا کڑے دا، تا ہمیشہ دا ظالم لاس نیولے دے، تا ہمیشہ دا حق خبرہ کڑے دا، تا ډیر خزوانی پا دے قوم کے تیرا کڑے دا. دی بتا سر مسئلہ منی و خلاف بنکئی. دا اللہ پیغمبر خپل سوچو کو دا حجاز پس مکہ باندے دا خلق را جمع کل. او دا جسے دی خوان دا تلی دی دا حج موقع کا تلی دا 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 صفا مروہ غنڈے خودم را دنگ ندا، دا سی کافی دنگ ندا خکتا یو غنڈے دا. دا قوم اغیت راجمہ کو دیر خلق رانل او دعوتون یو آفتا مخ کی شیر شو چھ محمد مصطفیٰ با دا حجاز پس مکہ یو خطاب گئی ٹول عربو تا دیر خلق رانل. خلق ویچ یارا دا دکو پلارو مفاد شوے دے، یتیم لوئی شوے دے، پتہ نہ لگی چھ آگا صادق و امین صدو خیر خبری روڑی دی. ٹولو وی رازے پلترونا کاکاگان عزیزان ٹول ناس دی دا پیغمبر علیہ السلام. دا اللہ حبیب چود رے دو نو جمع غفیری ہولی دو. نو گورا دا سے قوم کے خبر کول دیر گران کار دے و دا غٹ صورتیا ہوئی. پیغمبر علیہ السلام دا غی نفس بوئی ورلکتو مزاج ورد معلومون ورطوئی اے زما قوما کزوام چرے دے صفا مروا گونڈے نشات دشمن پڑک لاس پتاسو عملکی منائی دا صفا مروا گونڈے خو صدورا غٹا نوا
کدی داسې کتلی وي او دشمن نه وي نو ورته به وی چې نه هسې خو نه منو کم دی دشمن. هغې ورته وایي ای محمد مصطفی جربنا علیک مرارا ما رعینا فیک الا صدقا. اے محمد مصطفی مونږ تا باندې بار بار تجربې کړي دي، ته مونږ ډېرو موقعو کې کتلې ما رعینا فیک الا صدقا، مونږ نه وینو تا مګر صرف او صرف رښتیا ویونکي. ته چې ووایې دشمن دی که مونږ ته نه ښکاري نو دشمن به یي، زمونږ سترګې دوکه خوړې شي د محمد مصطفی ژبه دروغ نه شي ویلی. دومره اعتماد د الله پر پیغمبر و. بیا پیغمبر علیه السلام ورته خپل څادر د اوږې نه راکوز کو او خور کو ورته پیغمبر علیه السلام خپل څادر. وی ای زما عزیزانو، ای د مکې والو، وګورئ زما په دې سپین څادر باندې تاسو تور داغ وینئ. قلمان یو کافر و هغه راغی څادر یې راغونډ کو، د الله حبیب له تندې ښکل کو، ورته وایي تا ډېره ښه ځواني تېره کړې ده. زمونږ د کلي لوی واړو نارینه او زنانه ستا د عفت او ستا د پاکدامنۍ قایل دي، خبره شروع کوه، خبره دی بالکل هېڅ داغ په تا باندې نشته، ستا خبره مونږ منو. قوم یې ټول راجمع کو. پیغمبر علیه السلام ورته وایي ای زما عزیزانو، زه الله رب العالمین د یو لوی بوج مکلف کړی، د دعوت او د تبلیغ بوج الله زما په سر باندې ایښی دی او دا ډېر دروند بوج دی. هغې ورته وی وایه دعوت دې څه دی؟ ورته وایي دعوت مې دا دی چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله. اے خلقو، اے عربو، اے عجمو، اے زما مشرانو کشرانو، لا اله الا الله، نشته حاجت سر کوونکی الا الله مگر یو الله. لا اله نشته مشکل کشا الا الله مگر یو الله. لا الہ نشتا تکلیف کی را رسیدن کی الا اللہ مگر یو اللہ. لا الہ نشتا دا من دانی ذمہ دار الا اللہ مگر یو اللہ. اے خلقو نن مو وی رب ترا بلم، اے خلقو نن د لات منات غزا او هبل د دې بوتانو بندگی پریږ دے، راشه نن د خپل رب سره جوړو کې. پیغمبر علیہ السلام چې دا دعوت وکړو، علماوی خبره لا شروع وا، لومبه یې تر ابو لهب پاسېدو او کاڼې راواغستو او داغه الفاظ وګورئ کتبو د تاریخ کې لیکلي دي. ورته وایي تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا سائر اليوم. اے محمد مصطفی العیاذ باللہ دواړه لاس دې مات شه. دې خبرې د پاره دې راجمع کړیو چې ودې وي چې دا بوتان دا مجسمی هیڅ نشي کولی، هر څه کوونکی یو الله دی. صرف دا د مقصد دی چې الله نه د کېدو مخلوق نه د نه کېدو یقین پیدا کو. صرف دا د مقصد دی چې الله هر څه کولی شي بغیر د مخلوق نه، او مخلوق بې د الله د ارادې نه هیڅ نشي کولی. دا پیغام قوم ته پیش کې او قرآن وایي منهم من سبح و منهم من تفلا. د کاڼو ګزارونه د الله په حبیب باندې شروع شو، هغه سپین مخ په سرو وینو باندې ککړ شو، هغه خیسته ځواني او ښکلې باډي هر کاڼي د هغه په مخ کې ځای وکړو، پړسېدلې د الله پیغمبر کور ته راغی. کور ته چې څنګه وردننه کېدو د وینو په حال باندې سالو دی. دکه ټیم د ابو لهب د زامنو په نکاح کې د الله د حبیب دوه لوریانې وې. اکه دواړو له ابو لهب بچو ته ووې ای جمیله بچو ته ووایه ښځو له دې طلاق ورکه. اکه بچو ته لوریانو ته ورته طلاق ورکو. د الله پیغمبر لا خپلې وینې وچې کړې نه وې چې رالې او خپلې لوڼې ورته کېناستې، ورته ویې د الله حبیب هغې ورته طلاق راکړه. د دکه ځای نه د پیغمبر علیه السلام د دعوت ابتدا شوې ده. عرض دا دی چا چې د الله یووالی بیان کړی دی، چا چې صحیح معنو باندې د شرک نه نفي کړی ده، چا چې په صحیح معنو د قوم عزت لټولی دی، چا چې په صحیح معنو د قوم درد لټولی دی، چا چې زړه کې دا درد ساتلی دی چې دا ښایسته ښایسته نوجوانان
دا د ښکلو سپینې ږیرو والا مشران، دا کورونو کې حیادارې عزتمندې زنانه، د دې سرونه دي د درګاهونو په ځای یو رب ته ښکته شي. په رب مې د قسم وي هغه خلکو په فتوو کافر کړي دي، هغه خلکو په کاڼو ویشتلي دي، د هزارو فتوو د هزارو پروپیګنډو شکار شوي دي. هغوی ته عبدالرحمن بابا تسلي ورکړې ده، وایي په بارداره ونه تل ورېږي کاڼي، ته لږ ګوره چې بارداره ونه څه کړي. په کومه ونه کې چې میوه نه وي توت پسې څوک کاڼي وړي که ګرځي، بکیاڼې پسې څوک کاڼي ولي. خو کومه ونه کې چې بیره ده او کجوره ده، د هر ماشوم او د هر لیندې والا کاڼي هغه ونې ته مخامخ دی. ولې کوم ځای چې کردار وي، کوم ځای چې گفتار وي، کوم ځای چې حق وي، هغه ځای خامخا د نقصاناتو او د فتوا بازۍ شکار کیږي. خو مسلمان ته هغه د عرب په سرزمین یو جنگ شروع شو، یو لوی انقلاب شروع شو، خلک د محمد مصطفی خلاف شو. جرګه یې وکړه چې زمونږ په خاندان کې درون سړی ابو طالب دی، دی به پیغمبر علیه السلام ته مخکې کو چې دروازه دې لږ پویه کا، ځواني دې دا جذباتو کې لګیا یې، د قوم او د حالاتو خیال وساته، مسله کې سستی شروع کا. او ورته ابو جهل وي چې دې پیغمبر ته ووایه په کومه ښایسته جینۍ چې ګوته ږدي د عربو په سرزمین، په هغه جینۍ ګوته کېږده ستا په نکاح کې وي. د وه حکومت به مات کو، تا به د صدارت سیټ ته وخېجو، کم ځای د جایداد په کار دی ټول عرب دستا دی، خو زمونږ د دې بوتانو بد به نه وایي. پیغمبر علیه السلام لاس دی ورته وټکېدو، تپوس چې څوک دی وي کاکاجي ابو طالب دی، تره دی ورټکولی دی. د الله حبیب ورته وایي کاکاجي راځه. ابو طالب راغی، د الله پیغمبر ته وایي ای محمده بچې زه پوهېږم چې مسله دې حقه ده، زه پوهېږم چې ته خالص رب ته خلک رابلې، زه پوهېږم چې کم کتاب او قرآن ته بیانوي دا ټول قوم ستا د کتاب جواب نشي کولی. داسې دلیل تا سره دی د الله د کتاب چې د دې قوم دا د یهودو علما دیله چې په 10 کې ضرب ورکې بیا هم ستا مقابله نشي کولی. خو بچې مینت درته کوو، په دې مسله خلکو وطنونه بایللي دي، بچې په دې مسله ستا نیکه ابراهیم علیه السلام مور ته دنګلي دي، بچې په دې مسله نوح علیه السلام د غره د سر نه رغړېدلی دی. د قوم دا اتفاق مه خرابوه، دا خبره پرېږده. ما ته هم مشکل جوړېږي، بچو تا ته هم مشکل جوړېږي. د الله حبیب چې دا خبره واورېده نو سترګو کې اوښکې رالې او په ترس باندې ابو طالب ته وکتل چې ای کاکاجي ما خو وې ته د پولادو دیوال یې، ما له د ډاډ راکولو خو ته وې، تا څنګه داسې حوصله وغورځوله، تا څنګه داسې همت وغورځو، تا څنګه داسې بې حوصلې شوې. ورته وایي بچې ما کتلي دي، یو خوا پښتو ده، بل خوا غیرت دی، بل خوا ستا خبرې دي، ګزاره وکړه. چې کله پیغمبر علیه السلام پوه شو ورته وایي کاکاجي د حفاظت صادر د ځان سره سنبال کا، زما د حفاظت ذمه زما رب اخیستې ده. والله یعصمک من الناس، الله وایي زه دې بچ کوم، ته د حق دا بیان دی عربو ته ورسوه. زما مشرانو د عرب په ځمکه چې د قرآن انقلاب راغی، نن هم چې تاسو عرب وګورئ سرو زرو سپینو زرو سره لوبې کوي که نه کوي، نن هم هغه د عرب په سرزمین د الله د یووالي اواز دی او که نه دی. رونو تمام عرب مالامال شو، په شام مصر روم فلسطین باندې د اسلام جنډې ولګېدې. وجه دا وه چې د دې کتاب قدر یې وکړو او دا یتیم کتاب او دا مظلوم کتاب هغې د خپلې عقیدې او د عمل کتاب وګرځو. ما او تا دا عزم کو که نه کو چې دې کتاب سره به ځان کلکو. څوک چې وایي چې زما د عقیدې او د عمل کتاب به د الله کتابي، د الله سجد کې سبحان الله. رونو والله چې مال او دولت به مو الله خپل راولي، ادم زاړیر کلی خلکو والله چې په غیرت او په نرتوب کې زمون په کلی خلکو کې هیڅ کمی نشته. خو زه ډېر افسوس سره وایم، معافي هم غواړم، بیا هم ډېر افسوس سره وایم که د الله د کتاب نه ناخبره دی نو هغه زمون قوم دی. د الله د کتاب نه کغلې پاتې شوی دی هغه زمون قوم دی. ای خلکو دا کتاب په خپلې سینې سره راجمع کوو، دا به را یو ځای کوو او دا کتاب د امن کتاب دی. لنډه خبره کوم اوږدو مې نه او بیا دعا کوو انشاء الله الرحمن چې دا کتاب دومره د امن کتاب دی چې د دلته نه د حجاج ابن یوسف دور دی په عربو کې، او دا یو بادشاه تیر شوی دی مسلمان خو ډېر سخت زړه والی بادشاه و.
د حجاج ابن یوسف دور دی او د دې کراچۍ نه قافله روانه شوه حج له پخوا به پیاده خلک حج له تو یاد مو شي که نه چې دا مشران د دیو ته به هغه خبرې حاضر وي د کراچۍ نه چې کله قافله روانه شوه نو د تاریخ علما وایي چې مخکې د هندوستان او پاکستان دې ټولو ته به پاک و هند وي یو پاک و هند ګڼلی شو په دې پاک و هند باندې د راجا داهر مشري تېره شوې ده او د تاریخ کتابونو لیکلي دي وګورئ 20 بڑے مسلمان وګورئ هندوستان کا شاندار ماضی هغه کتابونو په دې بحث کړی دی نو چې کله قافله تله او د کراچۍ نه دی ورختل نو د راجا داهر پوجان رالل او د مسلمانانو دا قافله لوټ کړه چې کله د مسلمانانو د قافله لوټ کوله په دغه ټیم کې یو د راجا داهر یو پوجیو د یو مسلمان ښځې عزت ته لاس وروګت کو او کله چې لاس وروګت کو د دغه ښځې د خولې نه وختل یا حجاج این انت اے حجاج ته چرته راجا داهر زما عزت لوټ کو دا ټکی د دې خولې د خولې نه وختو او په دې قافله کې یو هوښیار نوجوانو کله چې دی دا خلک راټینګول دا نوجوان ته پټ شو د شپې سفر وکړو او سحر په سند باندې چې ورووتو نو لاړو عربستان ته ورسېدو او نیکان بادشاهانو په خپلو عوامو به خفه کېدل لعنت شه او په دې مشرانو باندې شه غریب دل کو غریب تباہ کو د اسلام نے هم جامع وستے نو د مسلمان نے هم جامع وستے بہرحال سحر مز چې بوشنو حجاج ابن یوسف په قدسونه کول چې سحر نه سنوي او تازه سلام چې جر باسل شو یو غریب بوډا ودرېدو په ډکار ډکار وجړل راجا داهر نے گیلوا حجاج ابن یوسف ځان سره رانږدې کړ ورته وایي ځوانه د کوم ځای ولې جاړې وایي چې زه خو د کراچۍ د علاقې نه حج له راغلم او د راجا داهر قافلې لوټ کولو په لوټ کېدو مو هېڅ پروا نه وه خو د راجا داهر پوج ته یو مسلمان ښځې عزت ته لاس واچو اکه ټیم کې هغې ښځې اواز وکړ اے حجاج ابن یوسف این انت ته چرته یې حجاج ابن یوسف مونږ خو عربو ته در روان یو ستا په بادشاهۍ کې زموږ عزت لوټ شو چې دا ټکي وي علما وایي په حجاج ابن یوسف ځمکه تاو شوه چې زه موجود یم او د ښځې بېعزتي به کېږي د ده یو زوم لورې پې واده وه محمد ابن قاسم د 19 کالو په عمر کې دی نوجوان دی او مجاهد دی د الله د دین محمد بن قاسم ته وایي بچو په اس باندې اسباب برابر کا او اس ته وروخېجا او 2.5 قافلې ورته ورکړه اسونه راخکل وایي په کراچۍ ورشه او د راجا داهر د کلي چرګان هم درنه روغ پاتې نشي او دکه ښځه ماته راورسوې ده چا چې بېعزتي شوې ده قافله را روانه شوه او د سید نه مخکې یو سمندر سره هغې قافلې پړاو واچو ستړي شو اوده شو محمد بن قاسم یو خښته سر ته کېښوده اوده شو داسې بادشاهانو د اسلام کله چې دا قافله راله نو یو زمیندار سړي راجا داهر ته خط ولېږو چې ای راجا داهر تا خو د یو ښځې بېعزتي کړې ده خو حجاج ابن یوسف لښکر د محمد ابن قاسم په نمایندګۍ کې سند ته راورسېدو ستا نن خیر نشته نو راجا داهر چې و د عقیدې نه مشرک و د وی څه به کوو هغه خپل پیران راجمع کړل وی څه به کېږي هغې ورته ووي بادشاه سلامت یو علاج دی نن به د یو پنډت سره او د یو قبر منجور سره ته خپله ښځه د سرو زرو د کالو سره ملګرې کې دا به کالي هلته د بابا په نوم باندې نظر کي دې سره به الله زمونږ امداد وکړي او د محمد ابن قاسم مقابله به وشي هغه وی ډېره ښه ده کله چې یو قوم نه دین لاړ شي الله د هغه قوم عزت هم تار کوي د ښځه پنډت سره کړه دومره کمقل و چې پردي سړي سره به خپله ښځه نه میلاوی تر دې پورې چې د ښځې د چا سره نکاح کېږي ستا ښځه به هغه سره سلام نه کوي د ماما د زوی نه کلکه پرده اسلام کړې ده موږ یې کوو د تره د زوی نه کلکه پرده اسلام کلکه پرده حال د پنډت سره چې دا ښځه د بادشاه روانه شوه نو هغه د بادشاه ښځه وه الله ورته حسن هم ورکړی چې لږ سفر یې وکړو نو دې پنډت ته دې ښځې عزت ته لاس واچو دکه ټیم دې ښځې چغه کړه وی ای خلق راشه خلاصه مې کې دا سړی زما بېعزتي کوي دک آواز چکو نو محمد ابن قاسم دا آواز واورېد او راویښ شو چې راویښ شو تورې راواغسته
چې وی کتل نو په کالو کې ډکه یو ښځه ده، یو سړي د هغې مړوند لیسلی دی، دا په شا زورونه کوي، یو هغه دا بېعزتۍ ته راکاږي. محمد ابن قاسم د الله اکبر आवाज وکړو چې توره تاو کړه نو د هغه پنډت سر یې ووو. چې سر یې ووو نو دا د راجا داهر ښځه ده او د راجا داهر د مرګ دپاره محمد بن قاسم راغلی دی، د دشمن ښځه ده، خو اسلام او قرآن د امن پیغام ورکوي. چې لږ مزل یې وکړو نو دا خو د بادشاه ښځه وه، هوښیاره هم وه، زړوره هم وه. ورته وایي تاسو څوک یې؟ دی ورته وایي موږ د محمد بن قاسم او د حجاج ابن یوسف د پوج سپاهان یو. دا ښځه ورته وایي تاسو واپس شئ، زه د جرنیل ښځه یم، ما به جرنیل کور ته بوځي. کسان را واپس شو. محمد بن قاسم ته وایي چې دا خو وایي چې زه د جرنیل ښځه یم، ما به جرنیل کور ته بوځي. محمد بن قاسم ورته وایي تاسو وروستو شئ، ما پسې راځئ. محمد بن قاسم روان شو. ښځې ته وایي زه به مخکې یم، ته ما پسې وروستو یا، زه چې په لاره کې غلطېږم ما له اواز راکوه، هسې نه چې زړه کې دې راشي چې زه یې مخکې کړم حجاج لښکر زما پوندو ته او زما خپو ته ګوري. نو محمد بن قاسم مخکې شو. نوجوان دې ته وایي چې هغه کې حیا وي، پردی لور خور ته د خپلې خور په نظر باندې ګوري، هغه کې حیا وي او د هغه سترګې مړي. ځکه شیخ الاسلام حافظ ابن قیم صاحب الجواب پیغلې لاره تر ګیټه ورسولو. اور محمد بن وایي په حجاج ابن یوسف دې ملګرو چې کله دا راوسته او دا خبر دې راجا داهر ته ورسېدو، په د ځمکه تاو راتاو شوه. او ورته خپله ښځه وایي ای راجا داهره واوره، هغه داسې د امن د پیغام خلق دی، داسې په انسانیت پویه خلق دی، تا به لا جنگ د هغې سره شروع کړي نه چې تمام هندوستان به د هغې په ملګرتیا کې وله. راجا داهر کمقل هغه وایي نه زه جنګ کوم. واغسته او تپوس یې ته وکړو چې راجا داهر پکې کم دی. خلکو ورته ووایي دا په کرسۍ چې بره ناست دی او دا د تورو نه ډک دی او د ځوانان ترې ګیر چاپېره دي، دا راجا داهر دی. محمد بن قاسم د اس د پاسه ودرېدو او چې ټوپ یې کړه د راجا داهر په سټ باندې توره کېښوده او سر یې ته وغورځو. چې پوج مسلمان ته یو کردار دی چې د مسلمان دوه صفته دي، یو چې د حیا باب د مسلمان ګوري نو د دشمن د ښځې هم مسلمان خیال ساتي. پښتون سړي سره که د ډېره دشمني خو چې حجرې ته یې لړ شي ستا قدر کوي. پښتون سره که ستا خپله دشمني ده خو تا پسې څوک شوی دی او ته د پښتون دشمن کور ته م ورلی، تا ونه وجني، تا له پناه درکوي. وایي بل ورپسې شوی دی زه وله پناه ورکوم، زما او د جنګ به په خپل ټیم باندې کېږي. نو یو خو دا ده چې مسلمان ته د حیات تعلیم وښو چې د دشمن ښځه هم د اسلام او د قرآن تربیت یافتو فوجیانو د دشمن کور ته په امن رسولې ده. او دویمې دا ویلي دي چې کله الله رب العالمین یو قوم ته د قرآن رڼا ورکړي، الله رب العالمین هغې ذلت او رسوایۍ ته نه ورکوي. وروڼو نن دا واحد د الله کتاب دی، ولټوه مسلمان یو دی ودرېږي، په هزارو مسلمانانو کې د یو مسلمان ودرېږي چې وایي چې زه عالم نه یم، امي یم او د الله د کتاب په ترجمه باندې پوهېږم. په زرو کې به یو ودرېږي، په 10,000 کې به یو ودرېږي، په 1,00,000 کې به ودرېږي. چې کله کپونه یو سړی نه پیژني، پټۍ نه پیژني، کالر نه پیژني، هغه ته ټیلر ویل شي. یو سړی سټیرنګ نه پیژني، بریک او کلچ او اکسلیټر نه پیژني، ګیر نه پیژني، هغه ته ډرایور ویل شي. یو سړی چې سال او دارنګې کرنډې او دارنګ پیتان نه پیژني نو هغه ته ګلکار ویل شي. او که یو سړی د الله د قرآن نه دی خبر هغه ته مسلمان ویل شي. پته لګي دا اسلام ډیګري او د مسلمانۍ دا ډیګري دا نن د ګلکارۍ او دارنګې چې کم دی نو د ټیلرۍ او دارنګ د ډرایورۍ نه هم کمزوري ډیګري ګڼلی شوې ده. علامه اقبال ګیله کړې وه د دې قوم نه او ویلي وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، ہم خوار و ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر. مخکې قومونه عزت مندو هغې دشمن ته په مخې له ورغلي وو، نن مسلمان ذلیل او رسوا دی، وجه دا ده چې د الله کتاب یې پرېښی دی او عوام الله ګواه دی دا نران قوم دی. د هندوستان په ځمکه انګریز راغلی او که نه و راغلی، باچا خان بابا امي سړی او عالم نه و. هغه د هندوستان په جنگ کې هغه باچا خان بابا د دیوبند عالمانو ته ویلي
وای زړه کته پورته نه کوي تاسو د دین بیان کوئ دا پیرنګیان که په هندوستان باندې رالل لومبې به د باجا خان توره ماتېږي بیا به زما مدرسې ورانېږي عوامو کې الله دومره کردار ایښی دی عوامو کې الله دومره جذبه ایښې ده افسوس دی چې زما مسلمان سره قرآني تعلیم وي افسوس چې زمونږ د مسلمان اجره و بیټک کې د الله د کتاب بیان وي افسوس چې مسلمان مدارسو سره مینه وي افسوس چې مسلمان د تبلیغ په لار کې خپل منځ او خپل اعمال سمولی افسوس چې مسلمان د ګاونډي سره د مسلمان بچان ژوند تېرولی نن مسلمان ته وګوره دا د یو بل خپې وي زمونږ خو هلکان یو د کشرانو ته به پته ده دا زاړو نشتلیانو به پخوا یو چغه والا او باچا خان بابا به وي وي راځئ یو کېږو کني روکېږو دا چغه م یاده ده وی یو کېږو کني روکېږو ای مسلمان راځئ نن په قرآن یو کېږو کني غیر متصنص کړي والله په افغانستان کې اسلامي حکومت و که نه کله چې روس راغی د هغه ښځو د پیغلو پرتوګونه به یې وخېجول او د هلیکاپټر نه به یې ښکته راوغورځول داسې بېعزتۍ د هغه افغانستان د خلکو وکړې دا یې ولې وکړې کله چې د الله رب العالمین کتاب پرېښودی شي بیا دشمن په قومونو مسلط کېږي الله دې زموږ ستاسو زړه ته د قرآن مینه وردننه کړي قرآن رونو د عقیده او د عمل د اصلاح کتاب دی او که دې قرآن ته رانږدې شو والله الله به زموږ ټول مشکلات حل کړي الله به زموږ ټول ټینشنونه حل کړي کم غوا چې پی پرېږدي خلک یې کساب سره خبره کوي نو کم امتیانو چې د الله کتاب پرېښی دی الله به عذابونه په هغې راولي که نه راولي نن د پریشانۍ غټه وجه دا ده مونږ دین او د الله کتاب پرېښی دی خوشحاله اوسئ په دې باندې چې په دې ملک کې د الله د کتاب محنت کیږي د تبلیغ په جامه کې د دین محنت کیږي د مدارسو په جامه کې د دین محنت کیږي په سلو طریقو سره د دین شعبې دي الله ګواه دی زه د زړه نه د دین د هرې شعبې قدرمند یم پرب مې د قسم وي د دین هر شعبه چې د دین په نوم باندې د دین دپاره کار کوي زما د زړه درد دا دی چې کله هم په کومه شعبه باندې سخته راغلې ده والله مو عزت بایللی دی خو د هغې په ملګرتیا کې مونږ ودرېدلي یو الله دې مسلمانان یو او متحد کړي الله دې زموږ ستاسو په منځ کې مینې او محبتونه پیدا کړي الله رب العالمین دې موږ تاسو په قرآن او سنت باندې رونه رونه جوړ کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين یا رب العالمین دا څومره قرآن چې د الف لام میم نه تر والناس پورې ویل شو یا رب العالمین دا په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي یا رب العالمین کسه ټکي پاتې شوي وي یا د تلوار د وجه نه ځینې ټکي د ژبې لاندې روان راغلي وي د هغه ټکي د مخرج پوره حق نه وي ادا شوی یا رب العالمین ستا په دربار کې تا ته درخواست کوو چې زمونږ په غلطو په ګناهونو د خپل عفو قلم راکاږه یا رب العالمین څومره خلک چې د ختم کې شریک وو یا رب العالمین د ټولو حاجات شرعیه پوره کا یا رب العالمین څومره خلک چې دعا ته راغلي دي یا رب العالمین قدمونه د نیکۍ تلو کې واچوه یا رب العالمین مسلمانان یو کا یا رب العالمین زمون اتحاد او اتفاق نصیب کا یا رب العالمین د دین د مینه او محبت مزلت وردن نکا یا رب العالمین بی دینی او بغضونه حسدونه زمون د زلنه لری کا یا رب العالمین مونږ په خپل منځ کې رونه رونه وګرځوا د چا منځ کې اختلافات دي پریشانی دي یا رب العالمین ته د هغې حل کوونکې وګرځه یا رب العالمین ته د هغې حل کوونکې وګرځه یا رب العالمین دین ته او اسلام ته غلبه ورکا یا رب العالمین څومره کفر چې د اسلام خلاف لګیا دی یا الله غ کفر مغلوب کا یا الله اسلام په غالب کا یا رب العالمین زمون په گناهونو باندې د عفو قلم راکاږه یا رب العالمین د ځن قدن سخت مونږ ته آسان کا یا رب العالمین عذاب قبر حق دې مونږ ته پناه راکا یا رب العالمین د قبر عذاب حق دې مونږ له پناه راکا یا رب العالمین د ځن قدن په سختو کې زمونږ ملشا یا رب العالمین د قبر سوال جواب کې زمونږ ملشا یا رب العالمین په میدان محشر کې او د پل صراط په پل پتلو کې زمونږ ملشا یا رب العالمین تمام مشکلاتو کې زمونږ ملشا کورونو کې چې څومره زنانه ورته غوږ ایښی دی لاس یې اوچت کړي دي دعا دپاره یا رب العالمین د دغه تورسرو خویندو میندو د حیا او د عزت حفاظت وفرمایا یا رب العالمین جوله د ډیر خیر نه ډکې کا یا الله ټولو بیمارانو ته شفای کامله نصیب کا
یا رب العالمین څومره خلک چې بیماران دي یا الله ټولو ته شفای کامله نصیب کا. فوجي کاکا زموږ مخلص ملګری دی، هغې ته کور کې بیماری ده، ټول ملګري ورته دعا وکړي الله رب العالمین ورته صحت کامل نصیب کړي. د جومات ته چې کومې زنانه ځای ورکړی دی ابې د هغې زوی ذوالفقار باچا وختي رابطه کړې وه، د راتلو یې کلک کوشش کو، مور یې ډېره بیماره ده او په کلک یې ټولو ملګرو ته د دعا د درخواست ویلي دي. ټول ملګري ورته دعا وکړي چې الله رب العالمین والدې صاحبې ته صحت کامل ورکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله.